أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة النور مدنية وهي 64 آية و9 ركوعات سورة نور دا مدنی سورت تے او پدے کی سلور شپیتا آیاتون دی و9 رکوعات او 9 رکوگان دی پکی نظرت بعد الحشر او د سوره حشر نورست دا نازل شوی دی دی صورت کی زیات تر احکامات د عفت یعنی د عزت ته حفاظت او د ستر او د حجاب متعلق دي د دې وجنه د دې د تکمیل لپاره الله رب العزت د صورت په سر کې حد زنا ذکر کړی یعنی حد زنا ذکر کړی دی او په دې کې د خذو د تعلیم د خذو تعلیم دی بکی خصوصی تعلیم دی بکی د خذو د دې وجنه حضرت عمر رضی الله عنه د اهل کوفه په نوم باندې یو خط ولیکو او باغی کې ورته ولیکل چې تاسو خپل بیبیانو ته د سورې نور تعلیم ورکوي نو دې کې اکثر مسائل چې کوم دی هغه د ستر دی د عزت دی د عفت دی نو د دې په سر کې ډومبه شروع چې الله تعالی کړی هغه د الزانیه والزانی فجلدوا كل واحد منهما 100 جلده د دې ځای نه کړی سورة انزلناها دا یو سورت انزلناها چې مونږ نازل کړی دی سورت لرا وفرضناها او مونږ فرض کړی دی لرا وانزلنا او مونږ نازل کړی فيها بدیږي آیات بینات واضح آیاتنا لعلکم تذکرون د بارا دی چې تاسو نصیحت قبول کړئ الزانیه والزانی زناکار خزا والزانی او زناکار سړی فجلدو تاسو کوړې ورکې کل واحد منهما هر یو ته د دې دواړو نه 100 جلدة سل کوړې ورته ورکې سلور قسمه سزاګانې دي چې دغه قرآن مجید په خپل باندې متعین کړي او دغه د حدود ویل شي حدود هغه ګډومبه چې کوم د حد سرقه ده یعنی د غلا چې کوم سزا ده چې کوم سړي غلا وکړله د خپل شرایط دي او دغه غلا چې کوم دی په دغه شرایطو باندې پورا وا یعنی د لس درهمونه کم نه او کم سے کم لس درهم وا دغه رنګ د محفوظ زین غلا کړي وا او د دې سړي چې کوم غلا کوونکی د په دغه دا کوم سړي چې غلا کړي دی په حصدار نو زګه چې الحدود تندر اب الشبهات چې کوم حدود دي دا په شبهات سره ساقطيږي نو د دغه ټولو شرایطو سره نو بیا به د دې کس نه چې کوم دی لاس کټ کولی شي دې د حد سرقه ویلی شي یعنی د غلا چې کومه سزا ده دویمه چې کوم دا حد قذف دی حد قذف دا دی چې یو سړی په پاک دامنه ښځه باندې تهمت د زنا د بدکارۍ ولګي ځکه چې دا حد زنا چې کومه ده د زنا چې کومه سزا ده دا په دې ټولو کې سخته سزا ده سخترینه سزا ده نو د هغې دپاره بیا ګواهان هم سلور کړي دي چې په نورو کوم حدود دي په دې کې 2 ګواهان دي 2 ګواهان خو حد د زنا چې کوم دی یعنی چې یو سړی د زنا تهمت په چا باندې ولګي نو دی به سلور ګواهان چې کوم دی پیش کړي په دې باندې او دا ګواهان به ګواهي داسې هم نه ورکوي چې بس یاره ما دغه ښځه او سړی یو ځای ولید داسې نه بلکل داسې ګواه به ورکړي کالمیل فی المکحلة دی به داسې ګواه ورکړي لکه دی به چې ما داسې لیدلي دي لکه د رانجو دا سلایې په رنجدان کې د څلور وړه ګواهان به داسې ګواهي ورکړي
او کو پدې کې یو گواه کمو یا یو کس د خپل گواهۍ نه وروسته شو نو چا چې دعوه کړې ده په دغه پاک دامنه ښځه باندې دته بیا حد قذف ملاویږي یعنې دته بیا اتیا کوړې ورکوي چې تا ولې په دې پاک سړي باندې تهمت لګو نو دا څلور گواهان کو پیش کړلی شو او دوی صحیح گواهي ورکړله نو بیا کو دا سړی غیر شادي شده دی دا ښځه غیر شادي شده ده دوی ته به 100 کوړې ملاویږي کو دواړه شادي شده دي دواړه بیا رجم کیږي کو یو پکې شادي شده دي یو غیر شادي شده دي نو چې کوم شادي شده دي دی به رجم کیږي چې کوم غیر شادي شده دي نو ته به کوړې ورکول کیږي نو دا چې کوم دی د حد قذف یعنی چې کوم سړي تهمت ولګو بیا گواهان ثابت نکړل څلور نو ته بیا حد قذف دریم حد شرب دی چا شراب اسکل او هغه باندې گواهان پیښ شو چې شراب اسکلی دي یې په خپل باندې اقرار وکړو ګوره یا گواهان دي یا اقرار دی المرء یؤخذ باقراره سړی په خپل اقرار باندې نیول شي نو سړی په خپل باندې اقرار وکړي چې ما بدکاری کړې ده په د گواهانو د حاجت نشته دی یو سړی په خپل باندې اقرار وکړو چې ما شراب اسکلی د گواهانو د حاجت نشته دی یو سړی په خپل باندې اقرار وکړو چې ما غلا کړې ده نو دې کې بیا گواهانو د ضرورت نشته ځکه د اقرار نو دا دریم قسم حد شرب دی او څلورم بیا حد زنا ده نو دا زنا په ټولو کې سخترین ده دې ډېر زیات نقصانات دي ګوره انسان لکه د مال هلاک کو دې دوره نه خپه کېږي زوی دې ورله وویشته دوره نه خپه کېږي او که په عزت دې ورله لاس واچو انسان په دې باندې ډېر زیات خپه کېږي د دې وجې نه په معاشره کې چې ډېر بېګاړ راځي نو دا د دې عزت او د عصمت د حفاظت نه کولو د وجې نه راځي دویمه دا چې په دې سره نسب چې کوم دی محفوظ نه پاتې کېږي نسب محفوظ نه پاتې کېږي او دریمه وجه دا ده چې کله نسب محفوظ پاتې نه شو نو بیا داسې وشي چې خلک د خپل لور سره نکاح وکړي دته پته نه دا زما لور ګوره دا مسله ځان سره یاد ساتئ چې کوم سړي نارینه د کومې زنانه سره بدکاري وکړله زینه یې وکړله اوس د دغې زنانه چې څومره اولاد دی دا په دې زانی باندې حرام دی دا د دې زانی داسې دی لکه خپل سکه بچي کم نارینه د کومې زنانه سره بدکاري وکړله بدفعلې وکړو زینه وکړله د دې زنانه دا بچي داسې دي لکه د دې سړي خپل بچي نو دا سړی د دې زنانه سره بیا نکاح کولی شي خو چېرې دا آزاده وي یا د دې خاوند مړ شو د هغې نه وروستو دی خو د دې ښځې سره نکاح کولی شي خو د دې ښځې څومره اولاد چې دی دا د دې سړي داسې دی لکه خپل سکه اولاد نو د دې سړي د دې ښځې د اولاد سره نکاح نه کېږي د دې سړي د اولاد سره د دې ښځې د اولاد نکاح نه کېږي دا خپل منځ کې رونه خویندي نو په دې سره بیا نسب محفوظ هم نه پاتې کېږي او اکثر رونه خویندي یو بل سره نکاح وکړي نو هغه چې ځانان خبر نه هغه ټول عمر په بدکارۍ کې مبتلا وي دوی موږ ورنه نکاح کړی نو په دې سره ډېر لوی نقصانات راځي د دې وجې نه د زنا سزا دا ډېره سخترینه سزا او عام طور زموږ په معاشره کې هم خلک داسې کوي اکثر د دوو کسانو د یو بل سره تعلق وي د ښځې او د سړي نو داسې وکړي چې دا سړی ولګي د دې ښځې لور خپل ځان دپاره د خپل زوی دپاره وکړي دا نکاح د سره کېږي نه د فقه مضبوطه بالاتفاق دا مسله چې د دې دواړو بالکل نکاح نه کېږي په دې کې اختلاف شته دی چې یو سړي یوې ښځې د شهوت په نظر باندې وکتل نو دا خبره اختلافي ده بعض امامان وایي چې نه دلته چې کوم دی د دې سره حرمت نه ثابتېږي حرمت مصاهرت چې ورته او بعضې وایي چې ثابتېږي خو چې کله زنا وشوله نو بس دا د ټولو په نیز باندې اتفاقي خبره ده چې دا ښځه داسې شوه د دې اولاد داسې شوه لکه دې سړي خپل اولاد اگر کو د ده د نطفې نه نی پیدا د ده نه نی پیدا خو بس ده چې سره بدکاري وکړه دا ښځه په منزله د ښځې شوله د دې چې څومره اولاد دی او د دې سړي چې څومره اولاد دی پس کې یو بل سره نکاح نه نو د دې غټ نقصان دا دی چې په معاشره کې کله زنا عامه شي بیا نسب محفوظ نه پاتې کېږي چې نسب محفوظ پاتې نه شو نو هلکانه جینکۍ به نکاح کېږي او نکاح به یې نه کېږي ټول عمر بدکارۍ کې مبتلا وي د دې وجې نه د زنا سزا چې کوم دا ډېره زیاته سخته ده الزانیتو زناکاره ښځه والزاني او زناکار سړی هلته السارق والسارقتو په غلا کې ګوره سړی چې کوم دی مخکې ذکر کړلی ښځه وروستو ذکر کړله په زنا کې ښځه مخکې ذکر کړله او سړی وروستو ذکر کړلی دې کې وجه دا ده چې د زنا دا فعل دا د ښځې د طرف نه واقع کېږي یعنې د ښځې د اندامونه الله تعالی داسې جوړ کړي دي
چې دا ډیر زر سړی خپل ځان طرف ته مایله کوي. نو په دې زنا کې ډیر کار او لوی وجه دا د ښځې او په غلا کې د ټولو نه غټ کار دا سړي کې ځکه دې زړه وري نو د هغې وجې نه لومبۍ سزا د سړي ذکر کړل دلته لومبۍ سزا د ښځې ذکر کړله. الزانیة زناکاره ښځه والزاني او زناکار سړی فجلدو تاسو ووهئ تاسو کوړې ورکئ کل واحد منهما هر یو ته د دې دواړو نه 100 جلدن سل کوړې ورته ورکئ. دا د غیر شادي شده سزا ده او د شادي شده سزا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د افعالو نه هم ثابته ده دغه رنګې د قرآن مجید د منسوخ التلاوت آیات نه هم ثابته ده. الشیخ والشیخة اذا زنیا فرجموهما چې کله شادي شده سړی او شادي شده ښځه د یو بل سره بدکاري وکړي فرجموهما قرآن مجید وي د دواړه رجم کوي. دا د قرآن آیات خو وروسته بیا منسوخ شوی دی نو آیات منسوخ دی تلاوت منسوخ دی او حکم باقی دی. او دغه رنګې نبی علیه السلام حضرت ماغز رضی الله عنه او حضرت غامدیه رضی الله عنها د دواړو ته چې کوم دی د رجم سزا ورکړې وه. د دواړه رال اقرار یې وکړو او چې کله اقرار وکړو نبي علیه السلام حکم وکړو د دواړه رجم نو دا دواړه چې کوم دی رجم کړي. دغه رنګې بل یو کسو هغه د یوې ښځې ملازم او هغې دواړو یو بل سره بدکاري وکړله چې بدکاري وکړله نو دا الګ چې و دا غیر شادي شده او دا ښځه چې کومه وه دا شادي شده وه. نو نبي علیه السلام له دې لړو د دې الګ کور والا شهر ته نه زنا شوې د هغه اقرار وکړو چې اقرار یې وکړو نبي علیه السلام ښځه هم راغوښتله هغې هم اقرار وکړو چې ما نه بدکاري شوه خو د صفا دور خلک وو هغې کې دروغ نه وو او هغې سره د آخرت یره وه نو صفا یې اقرار یې وکړو چې بلکل زموږ نه دا ګناه شوې ده. نبي علیه السلام دې سره به زه د قرآن مطابق فیصله کوم نو بس دا کم چې غیر شادي شده الګ دلې کوړې ورکړې او چې کومه شادي شده ښځه وه هغه چې کوم دی سنګسار کړه هغه رجم کړه. نو د غیر شادي شده دپاره دا کوړې دي او د شادي شده دپاره دا دغه دی بیا رجم دی. ولا تأخذکما او تاسو منیسئ دې دواړو ولا تأخذکم او تاسو منیسئ بهما دې دواړو لره رأفتن په نرمۍ سره. نو په دې کې به قاضي نرمي هم نه کوي ګواه ته دا اختیار شته دی چې کو ګواه مثال په طور ولیدل دواړه ګواه ته دا اختیار شته دی کو دې دا ګواهي پټي اومو او ګواهي ښکاره کي اومو بلکې په دې څیزونو کې په دې حدودو کې ګواهي پټول دا چې کوم دی افضل دی. لکه قرآن مجید کې ولا تکتموا الشهادة شهادت په نه پټوئ خو اوس دا خو داسې دا حدود داسې دي چې دا د الله تعالی حق دی د بنده حق نه دی چې د بنده حق یې هلته بیا ښکاره کوي یا چې کله تا نه ته چا ګواه جوړ کړي د چا حق دی هغه تا نه مطالبه وکړي نو په تا باندې بیا ګواهي لازمیږي هسې په تا باندې ګواهي نه لازمیږي. نو په دې کې که تا ولیدل نو تا ته اختیار دی شریعت اختیار درکړی کو پټی خو هلته کې پرده اچول بهتر دي پرده ته اچول بهتر دی او که نه پټی نو ګواهان به بیا پیش کړي دواړو ته اختیار دی دا ته. خو چې کله قاضي ته خبره ورسېده نو قاضي بیا داسې نشي کولی چې دې دپاره نرمي وکړي. رأفتن تاسو دې دواړو سره نرمي مه کوئ چې بس قاضي ته ګواهان پیش شو قاضي به اوس فوراً چې کوم دی سزا نافظ کړي په دې باندې او که د دې سره نرمي وکړله د ټول امت سره سختي وکړه د ټول امت سره ظلم وکړه. ولا تأخذکم او تاسو منیسئ بهما دې دواړو لره یعنې د دې دواړو لره رأفتن په نرمۍ سره نرمي به ورسره نه کوئ فی دین الله په دین د الله تعالی کې ان کنتم کچریه تاسو تؤمنون تاسو ایمان لرئ یقین لرئ بالله په الله باندې والیوم الاخر او په ورځ د قیامت باندې نو په الله او په ورځ د قیامت یقین لرئ نو چې کله قاضي عدالت ته خبره لاړه شي او قاضي ته ګواهان پیش کړي شي قاضي ته د اجازت نشته چې اوس په دې کې نرمي وکړي خامخا به دغه سزا ورکړي په ده باندې لازم ده. ولیشهد او پکار د چې حاضر وي عذابهما د دې دواړو د سزا په وخت باندې طائفة یوه ډله من المؤمنین د مؤمنانو دپاره نو دا سزا چې قاضي ورکړي دا بنده کمره کې هم نه ورکړي دا به د ټولو خلکو به مخکې ورکړي مسلمانان به موجود وي چې دا ټول خلک د دې نه عبرت وایي. نو که یو کس داسې سزا میلاو شو نو زما د خپل خیال مطابق سلو کالو کې بیا څوک بدکاري ولیکي. یو چې کوم دی قاتل ته چې قتل عمد یې کړی دی او د د قرآن مطابق سزا میلاو شوله او د ټولو خلکو په مخ کې نو په 100 کاله کې بیا څوک قتل نه کړي خو نن چې معاشره کې څومره بګاړ دي نو په قرآن باندې عمل نشته. الله دې زمونږ په ژوندانه باندې په قرآن باندې فیصلې کول شروع کړي الله تعالی د قرآن والا قانون راوړي. سورة انزلناها دا یو سورت دی چې موږ نازل کړی دی وفرضناها
او مونږ فرض کړی دی لرا وانزلنا او مونږ نازل کړی دی فيها پدېږي آیات بینات واضح آیاتنا لعلکم تذکرون د پاره دی چې تاسو نصیحت حاصل کړئ الزانیت زناکار خزا والزانیون زناکار سړی فجلدو تاسو کوړې ورکې کل واحد منهما هر یو ته د دې دواړو نه 100 جلدتن سل کوړې ولا تاخذکم او تاسو منی سه بهما دې دواړو لرا رأفتن بنرمه سرا فی دین الله بدین الله تعالی کی ان کنتم گجریه تاسو تؤمنون تاسو یقین لرئ ایمان لرئ بالله بالله باندې والیوم الاخر او ورځ د قیامت باندې وليشهد او پکار د عذاب هما چې د دې دواړو د سزا په وخت باندې طائفه یو ډله موجود وي من المؤمنین د مؤمنانو سبحان الله بحمده سبحانك اللهم بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين.